الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزت مندو سامعینو، انسان اللہ پاک کمزور پیدا کړی دی. انسان کمزور دی، د انسان نه به کمیم کیږي، زیاتې هم کیږي، د انسان نه به یرم کیږي. اکثر انسان خطا شي، یره ته وشي، مانځه کې د انسان نه خطا وشي، یو څه د انسان نه یر شي. نو دې لپاره چې کوم د شریعت کې څه حکم دی د انسان به څه کوي. نو بعض ځایونه داسې وي چې انسان باندې سیده سا وراشي، هغه د پته نه لګي چې آیا په ما باندې سیده سا وراغلی و که نه، زه یې وکړم او که ونه کړم. نو زه نن چې کوم دی تاسو ته یو څو مسایل کول غواړم چې کوم ځایونو کې سیده سا په انسان باندې راځي. چې انسان مثال طور باندې یو واجب دی، واجب په منځ کې واجبات هغه تکرار باغی وکړي. لکه الحمد سړی په فرض اولني رکعت کې اوس چې کوم د دوه پھر الحمد وي، مثال تکرار د الحمد شو، په د باندې سیده سا وراله. دغه رنګې واجب یو انسان پرېږدي، یعنی الحمد پرېږدي یا صورت پرېږدي، نو په د باندې بیا هم سیده سا وراسي. یو انسان دی واجب د خپل دغه نه لږ وروسته کې د خپل ټیم نه بیا به هم سیده سا وراسي. دغه رنګې یو انسان دی لا هغه فرض چې کوم دی په هغه کې رستوالی راولي، یا پکې چې کوم دی تکرار پکې د فرض وکړي، نو په دې ټولو صورتونو کې په انسان باندې سیده سا واجبېږي. د سیده ساوي طریقه څنګه ده؟ یو انسان په آخري رکعت کې دا به په اتحیات باندې کینی، د عبده و رسوله پورې چې د انسان مونځ ورسو، د هغې نه پس به ښی طرف ته سلام وګرځئ، بیا به دوه سجدې وکړي، د هغې نه پس به راپاسئ، بیا به اتحیات نه مونځ شروع کړي، د آخر پورې بیا ورسئ. په هغې کې زه اول نمبر دا بیانوم، یو انسان دی په فرض په اولني رکعت کې مثال ولاړ دی، په دویم رکعت کې ولاړ دی، دا الحمد دوه پرې ویله، ډبل په ده باندې سیده سا وراله. یا یو انسان دی الحمد پرېښودله، یا چې کوم دی صورت پرېښودو په ده باندې سیده سا وراله. ها که یو انسان دی اوس دا الحمد صورت دواړه مثال پرېښودله او ډارې چې کوم دی یو انسان ډایرکټ رکوع لاړو، نو ده ته به فورا پکار دی چې رکوع نه راواپس شي او هغه الحمد او هغه صورت ووایي، ځکه چې دا خو بالکل دا هغه فرض الحمد صورت دواړه ویل، یعنې قرائت دی. دا قرائت خو بیا فرض دی، چې فرض پاتې شو بیا خو مونځ نه کېږي. خو که صرف الحمد یا صورت پاتې شو، نو انسان د رکوع له لاړو بس بیا به لاړ شي، واپس نه راځي، خو په آخر کې به سیده سا وکړي. یا یو انسان نه مثال طور باندې دا په مانځه باندې ولاړ دی او په دویم رکعت چې کوم دی دا په لنډه قاعده څنګه کېناستو، نو د لنډې قاعده کې بیا د عبد و رسول نه اخوا پسې ده هم منځ ویله شو، اللهم صل علی محمدین، چې علی محمدین ته راورسو به ده باندې سیده سا ورغله، اوس به دا په آخر کې سیده سا وکړي. یا یو مثال طور باندې یو انسان دی او د هغه نه هېر شو عبد و رسول پورې منځ ویلو، د هغې نه اخوا هم چې کوم دی دا انسان منځ ونه ویلو اخوا، خو داسې هسې ناست دی سوچ و فکر کوي، د یو رکن په مقدار باندې ایثار شو، په ده باندې سیده سا وراله. د یو رکن مقدار څه دی؟ علما لیکي 3 فرې چې پکې سبحان الله ویلې کېږي. دارنګه مثال طور باندې یو انسان دی هغه ولضالین ته مثال مونځ ورسو او صورت یې شروع کړل، نه دی داسې ولاړ دی در دې پورې چې دا انسان پکې د یو رکن په مقدار ودرېدو چې 3 پرې پکې سبحان الله ویلې کېږي، په ده باندې سیده سا وراله، دا په آخر کې سیده سا وکوي. نو په صورت پسې فورا دله پکار دی دا چې کوم دی دا الحمد پسې فورا چې دا صورت ووایي. دغه رنګ مثال طور باندې یو انسان دی او هغه په وترو کې دعای قنوت پرېږدي، مثال دعای قنوت ته لاس اوچت نه کړي، فورا چې کوم دی انسان الحمد وایي، صورت وایي، د هغې نفس او دعای قنوت پرېږدي، ډایرکټ راښکته شي، په ده باندې سیده سا وراله. یو انسان دی دا خبره لږ دام ضروري ده، د فرضو په اولني 2 رکعتونو کې چا الحمد پرېښودو په ده باندې سیده سا ورځي، او ها که د فرضو په آخري 2 رکعتونو کې چا نه الحمد پاتې شو، نو په ده باندې اسې صورت خو به کې وي نه، خو صرف الحمد یادې پاتې شو، په ده باندې سیده سا ونشته. د فرض په آخري 2 رکعتو کې د علاوه چې څومره منځونه دي، که هغه نفل دي، که هغه سنت دي، یا مثال طور باندې واجبات دي، په ټولو کې به چې کوم دی بیا په انسان باندې په آخري 3 یا 4 رکعت کې الحمد پاتې کېدو سره سیده سا راځي، خو د فرض په آخري 2 رکعتونو کې نه راځي، ځکه چې فرض آخري 2 رکعتونو کې الحمد ویل واجب نه دي. نو مسائل نورم ډېر دي، انشاءالله په وخت سره به چې کوم دی تاسو ته مسایل د وړاندې کوو.
او مونږ تاسو له پکار دي مسایل ځان خبر کو دا اهم مسایل لري نارینه لهم او زنانه لهم اکثر هغه ته مسایل لازم بیا ورته فتن لګي نو الله رب عزت مونږ له خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين